نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خير وشر من الله تعالى والبعث بعد الموت. محترم ناظرین اگرامی اور سامعین اگرامی، د اسلام بنیادی معلومات و زخمون ایمان مجمل اور مفصل ذکر کړو. بیا هم په ایمان مفصل کې موږ د الله وحدانیت ذکر کړو اور چې د مسلمانانو عقیده بل الله تعالی سره څنګه وي. ودانن ویډیو کې دا ذکر کوو یا چې د انسانانو عقیده بل فرشتو سره څنګه وي. محترم ناظرین اگرامی، دا خبره په ذهن کې راوستل پکار دي چې الله تعالی مخلوقات چې دی هغه پر درې قسم دي. یو نوري مخلوق دی، یو خاکی مخلوق دی، یو ناری مخلوق دی. لنور الله تعالی فرشتي پیدا کړی دي، لنار الله تعالی جنات او شیاطین پیدا کړی دي، اور لخاک چکم دی هغه انسانان پیدا دي. محترم ناظرین اگرامی، دلته چکم دی هغه د فرشتو ذکر دی. فرشتي چکم دی د ازمرسته عقیده د چې دا لنور پیدا دي اور دا د الله تعالی مخلوق دی اور دا زموږ له نظرو بالکل غایب دي، زموږ په نظرو کې نشرات لا اور دا د الله تعالی نافرمانی نه کوي اور دا ګناه نه کوي. دا چې کوم دي الله تعالی پر کوم ډوټیانو باندې مقرره کړی دي، دوی خپل ډوټیان سره انجام کوي، خپل ډوټیان ور کوي. محترم ناظرین اگرامی، سوال دا دی چې فرشتو تعداد څو دی؟ داغه جواب دا دی چې د فرشتو تعداد له الله زما چې بل چاته نه دی معلوم، لیکن یو څه فرشتي مقربه فرشتي چې مشهور فرشتي الله تعالی په قران او په حدیث کې مشت نبی اسلام ویل دي. هغه کې اول نمبر د جبرائیل علیه السلام، دویم میکائیل علیه السلام، دریم اسرافیل علیه السلام، سرم ته اسرائیل علیه السلام. محترم د جبرائیل علیه السلام کار داو چې د الله حکمونه او پیغامونه به انسانانو او نبیانو تر رسول، نبیانو ته به د الله حکمونه اور د الله احکام به نبیانو تر رسول. د جبرائیل علیه السلام کار وي. د اسرافیل علیه السلام کار دادي چې دی په آخر قیامت پټین کې دی به سر پونکی اور قیامت برازي. د میکائیل علیه السلام ډیوټي دادا چې دی بارانونه اوروي اور هغه تر د ډیوټي د انسانان ته روزي ور رسي. د اسرائیل علیه السلام کار دادي چې دی د انسانانو روحونه قبض کوي. دا روح قبض کېدل دا ډوټي چې دا د اسرائیل علیه السلام په لاس کې ده. محترم ناظرین اگرامی، سامعین اگرامی، زموږ دا عقیده ده چې فرشتي نورانی مخلوق دي اور دا د الله تعالی مخلوق دي، زموږ په نظر کې نه راځي، دوی له ګناه پاک دي. واخر دعوانا الحمدلله.